أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. سورة الصافات واقعہ دا نوح علیہ السلام ذکر کړه، ورپسې واقعہ د ابراهیم علیہ السلام و. ابراهیم علیہ السلام قوم ته مسله بیان کړوه، د شرک ردی کړو. هغې ځان له بوتان جوړ کړي وو. ابراهیم علیہ السلام ورته وی زه به سیچل کوم. یو پیرې چې هغې خپل جشن لوتو، اختر للاړو، خوشحالی للاړو، کیله خالی کو زی خالی شو. ابراهیم علیہ السلام ته وی تم رازا. هغه وی نا ما پسې مرض را روان دی، د مرگ مرمبا، یا ز سقیمم د زړه بیمارم ستاسو د شرک د وجینا، یا زه بیمار کیدونکیم، یا زما طبیعت صحیح نه دی، ستاسو دتلو په موډ کې نیم. خلق لاړل او دی راغې او هغه بوتان یې ټول مات غوړ کړو، ټولې مات کړو، کسکر کړو. خلق چې راغلو نوې چې دا چا کړلی پته ولګې دا ابراهیم علیہ السلام کړلی. وې د لپاره ور بل کوي او پاور کې واچوي. دی دغه چلو کو ور بل کو. مخکې سورۃ انبیاء کې تیر شوی وو. خشا کی را جمع کو ابراہیم علیہ السلام و تواچو. اللہ رب العزت وی ما ورتوی یا نارو کونی بردو و سلاما علی ابراہیم. اے ورا یخشا و سلامتیا والا شاہ ابراہیم علیہ السلام لا. ابراہیم علیہ السلام اللہ باغور کے بچ کو. خلق خو موحد پریدینا زغلی یای وجنی. ابراہیم علیہ السلام وی انی ذاہب الی ربی سیہدین. زخپل رب طرف تزم د رب د پاره هجرت کوم، کیله پریدم وطن پریدم. انبیاء علیہم السلام ګڼ داسې دي چې خپل وطنونه پرېښودي، هجرت یې کړلی. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم هجرت وکړو. ابراهیم علیہ السلام هم هجرت کړلی، موسی علیہ السلام هم هجرت کړلی. رستو واقعه د هغه راځي. وی ہے ترک وطن سنت محبوب الہی. وطن پر خودل
دا خو د پیغمبر سنت دی. نو ابراهیم علیہ السلام لاړ. نو چې کله سړی هجرت وکړي، مخکې سورت عنکبوت کې د هجرت خبرې څه شوې وي. الله رب العزت د خوراک سکاک د اوسېدو د ځای د دې ټولو تنظیم الله کوي. موسی علیہ السلام ملګریو هجرت یې وکړو، میدان تیه کې وو. نو الله یې د سوري تنظیم وکړو. وظللنا علیهم الغمام، د خوراک سکاک تنظیم یې وکړو. وانزلنا علیهم المن والسلوى، داغی تذکرہ کړوا. وظللنا علیکم الغمام تذکرہ راضی. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اغی توئی اغی بان احسان و تشماری دادا احسان نمی تاسو سره کړلی. د خوراک تنظیم، د سکاک تنظیم، د اوسېدو تنظیم، دا ټول الله کوي. نو الله رب العزت هغه له ځای ورکو او بیا یې ورله زیری ورکو د یو الګ زوی به دې کېږي. خو چې کله زوی پیدا شو، نو د اسماعیل علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام مور د هغې باره کې وی چې لاړ شه اوس دی بوزه او دی په مکه کې پرېږده، مسجد حرام کې هلته کې پرېږده. ده روان کړو، هغه هلته کې پرېښودو، واپس ترې را روان شو. ابراهیم علیہ السلام دعا کوي، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ خپل اولاد میں داسې ځای کې ووسول چې هلته کې هېڅ شی نشتی. بیت ستا کور دی، بیتک المحرم. فجعل افئدة من الناس تهوی الیہ. نو هلته کې هم د هغې انتظام الله کو، د خوراک سکاک انتظام، زمزم چینی وله راوویسته او د هغې باندې بیا هر څه کار کېدو. زمزم اوبه دي، که د دوایي په طور اسکې دوایي ده، که د خوراک د پاره اسکې نو خوراک دی، که د اسکاک د پاره د اوبو په ځای اسکې جو اوبه دي چې د سب نیت باندې اسکې جو هغه کار کوي. انتظام الله کو. وقت تیر شو، اسماعیل علیہ السلام غټ شو، دومره شو چې فلما بلغ معه السعی، هغه سره اوس په لاره باندې تلی شي، منډه والی شي، دومره حد ته ورسېد. نو الله رب العزت ته په خوب کې وښودل، وی په خوب کې ولیدل یو پیر بل پیرې بل پیرې چې زه د خپل زوی ذبح کوم. یو اشکال راځي، یو خیال راځي چې سړی دی په چې الله رب العزت ورته دا ولې نه وی په ډاګه باندې ولې نه وی وحی ولې نه رالیږله چې ته د خپل زوی ذبح کا، د خپل زوی دی حلال کا. اخو پیغمبرو که دغسې ورته ویلې وی نو بل لار بیا نه وه. او خوبو نو خوبو یا خلک کله څنګه خوب ویني کله څنګه یې نو پرېږده. نه، ابراهیم علیہ السلام خوب ولید وی بنا اوس دا خوب به رښتیا کوم، د خوب باندې اوس عمل کوم. نو زوی ته یې وی څنګه حال دی؟ ما خو دغسې خوب لیدل دی. زویم د ابراهیم علیہ السلام زوی و. نو دواړو غاړه کې خودا
نو راوی پرځاو سیم لو په ډډه باندې او چوړکۍ راواغستا. الله رب العزت وی ما ورته آواز وکړو اے ابراهیم قد صدقت الرؤیا، خپل خوب دې رښتونه کو. خوب د پیغمبر اخو وحی، لیکن کم چې عام خوبونه دي ناغه لازم نه وي چې سړی دی هغه بیا کوي او هغه دی بیا سړی وی. زمونږ مصیبت په خلکو کې په دې دور کې دا دی خلک لګیا دي خوبونه بیانوي، او خوبونو کې بعضې خلک خوب اینی صحیح نه صحیح، څوک دروغ وایي څوک رښتیا وایي. نو خوبونو قصې شروع کړلې. خوب دې ځان لا پټ وساته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې چا ولیدو نه پټ ساته د خلکو ته بیانوا. دارنګه نور خوبونه دي امدا خوبونه بیانوم. بعض خلک نه خوبونه بیانوي، بیا بعض خلک په منبر باندې بیانوي، سټیج باندې بیانوي، دا چلے وا چلے خوب لیدل او دا چل کړو. خبرو دا غینه لاس را وتله او د قبرو غینه هغه سوال جواب کړي وي. आवाज یو کو ما خوب لیدو، आवाज یو کو چې داس چلو کلاړ ش پلان کی پسې او هغه ته زما سلام وایا. اخلک لګیا دي خوبونه بیانې، الګ خوبونه څه شی دی چې ته پاغي باندې په منبر باندې بیانې، قران او سنت ول نه بیانې، مسله ول نه بیانې. دا سه خبره وکړه چې هغه خلکو ته فائدہ ورسی، نو دې خوبونه بیانې. څوک لګیا دي قصې وکړي، اسرائیلیات به بیانې، دروغ به بیانې، منبر باندې بلګیای دروغ قصې وکړي. نو ابراهیم علیہ السلام داغی قربانی تذکرہ اللہ رب العزت دلتا کی کئی. اللہ رب العزت کلا قربانی غواړي خو اخلینا. ابراہیم علیہ السلام تیار دے، زوی تیار دے، ذبح کئیے. اللہ رب العزت گڑ راوستو، گڑے راولے گو او گڑ علال شو او اسماعیل علیہ السلام بچ شو. اللہ رب العزت دا سے بچ کئی بیا گڑ راولے گو نو گڑ علال شو. بیا بگی خلق لگیا دی وی گڑ چی شو چاو خوڑو. مخ کے دور کے خبر دا سوا چی کلا سڑیبا قربانی اکڑا نو د قربانی نه چا به سخوړی نشو. ور براغه او هغه به وسېزو. دلته کې خدا د الله طرف نه راغلی نو د دې خو سېزلو ته ضرورت نه و. نو دا دقه سی بیا پروتو او کتابونو لیکلی دې ځای کې بعضې مفسرینو لیکلی چې وحوش او طیور دا زنده سر دا درندگان او مارغانو هغه وخوړو. بعضې علماء مفسرینو لیکلی نمونه هم لیکلی، چا یو نوم لیکلی چا بل، چا لیکلی جریر نوم یو. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی جریر نوم یو. نو نمونه علم ذکر کړلی. اللہ رب العزت اغل دمرا مقبولیت ورکو چې هر یو سړی وی زه د ابراهیم علیہ السلام په دین باندې آخر کې ذکر نیک پاتې شو خلقو کې. وقال انی ذاهب الی ربی سیهدین. وی ابراہیم علیہ السلام یقیناً زتلن کے ماقبل ربتا ہجرت کو ان کے ماقبل ربتا سیہدین خامخامہ تبل ارخی. رب حبلی من الصالحین، یا اللہ راکی مالا رو بخی ماتا دا صالحانونا اولاد راکی دا صالحانونا. زمان خلقم دعا کئی یا اللہ بچے راکی وی
څنګه چې څنګه یې راکې. بعضې خلک وایي کوکری دې پیدا شي خو چې پیدا شي. بعضې خلک وایي هر څه چې زما د دشمني خو چې صحیح الله چل ښیي. مخکینی د انبیا علیهم السلام تذکره کوي. ابراهیم علیه السلام دعا کوي رب هب لی من الصالحین، یا الله راکې مالا د صالحانو نه اولاد چې راکې نو صالح راکې. زکریا علیہ السلام دعا کی وی رب حب لی من لدنک ذریتا طیبا، یا اللہ مالا اولاد راکی دخپل طرفنا اولاد پاکیزہ صالح نیک راکی. وجعلہ ربی رضیا، یا اللہ چی تت راضی وی دا سی بچے راکی. نانا چی ارسنگ چی راکی، نانا چی غواری نو سیخو غوارا کنا. رب حب لی من الصالحین، یا اللہ راکی مالد صالحانونا. فبشرناہو بغلام حلیم، نو زیر ورک منگ آغل راپا الگ سرا داسی الگ حلیم چی آغا بردبار دیر صبرناک. فلما بلغ ماہو سایا، بچے پیدا شو بچے لو شو دمر شو چی فلما بلغا کلو چی ورسید آغا سرا دا منڈتا وز با منڈ بانی آغا سر رزید لیشی. قال یا بنینوے اے بچیا انی ارا فی المنام یقنن زینم پہوب کے انی ازبحو کا چیزتا زبح کوم فانظر نتو گورا مازا ترا چیتا سخیال لے تو سئینے زڑکی دی سرازی. قال یا ابت فعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام ہوتوئی اے با جان اوکا آغا سجتا تکم حکم کے دیشی. دا تابدار بچے دے، تابدار زوے دے، دا پلارم تابدار دے نو دا پیغمبرم تابدار دے نو دا اللہم تابدار دے. افعل ما تومر اکا آغا سچتا تکم حکم کے دیشی. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، خامخا اوبا ممیت مال راکا اللہ اواری دا صبر ناکونا زبا صبر کوم. فلما اسلما وطلہ للجبین، کلچ دے دوارو غاڑا کے خودا دا اللہ دے حکم تا. ابراہیم علیہ السلام اول نا غاڑے خودی دا ورپسې خپل زوی ته وې نو زویم غاړه کې خودا. نو چې کله دواړه برابر شو نو اسلام شو لاړه. وخت هغه د قرباني هغه ورځ وي دا شیطانان پیشته کیږي، قربانی په د ورځ باندې کولې کیږي، شیطان هم مشته کیږي. نو فلما اسلمانو کله چې دواړو غاړه کې خودا وتله الجبین او را پرېستو وې سیملو پډړه باندې. ونادیناه ایا ابراهیم، आवाज کو منگا اغتا چې اے ابراهیم قد صدقت الرؤیا، یقینا تا خپل خوب رښتونه کو. انا كذلك نجزي المحسنین، یقینا دارنګ بدل ورکو منگا نیکو کارو لرا. ان هذا له البلاء المبین، یقینا دا خامخا غټ امتحان خکارا امتحان نے زوی پس وس چھوڑ کے رالا وغالا لوا. حالات برابر دی سنشتی دندگی خلق لگیا دی بازی بکی اولاد وجنی نو دا بل صد وجن وجنی صد دشمنی پاکی راشی سراشی کلا پاکی وی دی بسمان رست خوریسا کلا آغا سغواری لاغی دا وجن مڑکی ما سر غسشتے نا پیسی نشتی زب اخپل سر ممدل سور کم وی واخلی اغب مڑکی زان پخپلم خودکشیو کی ولی بے روزگاری دا غریب والے دے سشتے نا دا خوراک سے نشتی اور دا خوراک سے نشتے نا بدیسی وجنا یہ ایجاد کو نشتے. انہا هذا له البلاء المبین، ابراہیم علیہ السلام میں نور امتحان نمشیدینو دام غٹ امتحانو. وفدیناہو بذبح عظیم، او پیدے کی ورک منگا پا مقبدلہ کی ورک منگا آغلا ذبح لویا قربانی والا ورکڑا. وترکنا علیہ فی الاخرین، او پر خود منگا پاغبانے پا آخرن و خلقو کے سلام علی ابراہیم، ذکر نیک یو پر خو سلام یو پر خو پا ابراہیم سلام دی پا ابراہیم علیہ السلام مانے. کذالک نجزی المحسن، دارنگے بدل ورکو منگا نیکو کارو لرا. انہو من عبادنا المومنین، یقینا دیو زمانگ دا بندگانو مومنانونا. وبشرناہو بی اسحاق،
او زیر ورکو منگا دل د اسحاق علیہ السلام نبیان چی نبی و من الصالحین صالحانو نو هم پیغمبر دے نبی دے هم صالح دے داغت زیر ورکر لے رستو اول اسماعیل علیہ السلام ذبح کے دو واقع مخیطر آغلہ داغین رستو بیاد اسحاق علیہ السلام دو پیدائش زیر ورکر شیر دے بل راضی دے ابراہیم علیہ السلام بل یوزویو مدائن وطوئی رستو مدین چی دے ناغا مدین او مدائن اغم دو ابراہیم علیہ السلام زوے ہوئی وبارکنا علیہ وعلا اسحاق او برکات اچولی منگا پدبانے پہ اسحاق علیہ السلام مانی ومن ذریتہما او دید دوار دا اولادنا محسنون موحدان پکیو نیکوکار پکیو وظالم لنفسی مبین او ظلم کون کی پخپل زان من اخکارا بعض پکی نیکوکار دی نو بعض پکی گناہگار دی راضی پکی دغسی ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی نو دیر شے خلق دی نو نیکان پکیم دیر شے تیر شیدی نو بدان پکیم تیر شیدی تو بندی بسکو وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ مخکینا منگا نوویلے یقیناً آواز کو منگا نوح علیہ السلام تا فلنعم المجیبون نخا مخا منگا دیر خکلی جواب ورکون کیو قبولتیا کون کیو ونجیناہو اہلو ونجات ورک منگا غلاو داغا اہل را من الکرب العظیم داغت مصیبتنا وجعلنا ذریتہو هم الباقین او گرزو منگا اولاد ددو ام آغی لرا باقی پاتی کی دن کی دا نوح علیہ السلام اولاد اگرزو منگا چی بدی باقی پاتی کی دن کی نسل بددو خوریگی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ او پری خود منگا پدبانے ذکر نیک پاخرن و خلقو کے سلام دی پنو علیہ السلام بانے پا عالم کے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ یقیناً دارنگی بدل ورکو منگا نیکو کارو لرا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ یقیناً دیو زمانگ دا بندگانو مومنانونا ثم اغرقنا الآخرین بیا غرق منگا رستنو نورو لرا داغنا علاوہ چی سمرو آغتول تباشو وَإِنَّ مِنْ شِيَاتِهِ لَإِبْرَاهِيم یقیناً داغ دلینا خامخا ابراہیم علیہ السلامو اِذْ جَا رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيم کل چراغ اقبل ربتا پزلو صفا سرا پزلو سالم سرا خالی سرا د شرکنا صفا زلو سلیم زلو روغ زلو چی دا ہر قسم گن وغیرنا پاکو پزلو پاک سرا اذ قال لابراہیم لابیہ کلے چوی اقبل پلارتا وقومی اقبل قوم تا مازا تعبدن تاسو دا سب بندگی کوئی یا سر دلیل دے تاسو دا پارا چی تاسو دا دیشدنو بندگی کوئی آئیف کن آلہا آیا دروغ آلہا دون اللہ دا لانا سوا توریدون تاسو وارئی فما ظنکم برب العالمین نسکو مان دیستاسو پر رب العالمین بانے فنظر نظرتن فی النجوم نو قتل اکڑو یو پیری قتل پستورو کے فقال انی سقیم نوے یقیناً ز بیمار کی دن کیما یا انی سقیم یقیناً زما طبیعتاً خراب دے ستاسو دے شرک دو وجنا انی سقیم یقیناً ز بیمارم دزل بیمارم ستاسو دے شرک دو وجنا فتولو عنہ مدبرین نو اگر زیدل داخلق داغنا شاکون کی فراغ الى آلہتهم نو پٹ راغے ابراہیم علیہ السلام داغی آلہوتا فقالن وطوی علا تاکلون تاسو خخرینا مالکم لا تنتقون سشیدی تاسو لجی تاسو خبر امنکوی فراغ علیہم ضربا بالیمین نو پٹ راغے پاغی بانے چی وحلی کول پخپل خیلاس بانے فاقبلو الی یزیفون نو داخلق راغلا مخکشو آغتا چی منڈی وحلی قالا تعبدون ما تنحتون ابراہیم علیہ السلام وطوی آیا تاسو بندگی کوئی دا ہاں غصر چی تاسو اتراش کوئی پخپل بانے واللہ خلقکم او اللہ تاسو پیدا کری او ما تعملونا چی تاسو کما ملو نکوئی قالو بنو لہو بنیانا نو دے خلق وی جوڑ کئی دا پارا بنیان جوڑ کئی آبادی جوڑ کئی امارت جوڑ کئی دا پارا وور خشاک را جمع کئیو فالقوه فی الجحیم نو غرزوئی دل رپد وور کی فارادو بھی قیدن نو ارادو کرا دے خلقو پاغبانی دے چل والفجعلناہم الاسفلین نو غرزول منگا دی لرا لاندی دلاندونا وقال انی ذاہب الى ربی
وی ابراہیم علیہ السلام یقیناً زتلون کے ما خپل رب تا خامخا ما تبلار خی رب هب لی من الصالحین یا اللہ راکی مال د صالحانونا فبشرناه بغلام علیم نو زیر ورکم غلرا د الک بردبار فلما بلغ معه السعی کل چورسید اغا دا غسرا منډیتا قال یا بنی نوے بچیا انی ارا فی المنام یقینا زینم په خوب کې انی اصبحک چې زتا ذبح کوم فانظر نو تو ګرا مازا ترا تسین استا خیال لے قال یا ابت فعل ما تؤمر هغه توي اے با جان او کا هغه سجتا تکم حکم کې دیشی است تجدونی ان شاء الله من الصابرین خامخا او می تمال را کا الله واړي د صبر نا کونا فلما اسلم وتله للجبین کله چې دې دواړو غاړه کې خودا او سیم لاو پډړه باندې ونا دیناهو ایا ابراہیم آواز کو منگا غتا چې اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا یقینا تا خپل خوب رښتونه کوي انا کذالک نجزی المحسنین یقینا دارنګي بدل ورکو منگا نیکو کار لرا انها ذله البلاء المبین یقینا دا خامخا امتحان د ښکارا وفدیناه بذبح عظیم او فیده کې ورکو مقابله کې ورکو منگا قربانی لویا په بدل کې ورکو منگا دهاغه لویا قربانی وترکنا علیہ فی الاخرین او پر خود منگا پاغوانی پا آخرانو خلقو کی ذکر نیک سلام علی ابراہیم سلامت یادی پا ابراہیم علیہ السلام مانے کذالک نجزی المحسنین دارنگی بدل ورکو منگا نیکو کارو لرا انہو من عبادنا المؤمنین یقیناً آغو خامخاد منگ دا بندگانو مومنانونا و بشرناو بی اسحاق او زیر ولا ورکو منگا دا اسحاق علیہ السلام چی نبی ہو من الصالحین صالحانونو و بارکنا علیہ وعلا اسحاق او برکات چولی منگا پا دبانی او پا اسحاق علیہ السلام مانی او من ذریتهما محسنون او دا دی دوارو دا اولادنا بعض خلقو احسان کون کی نیک عمل کون کی موحدان و ظالمون او مشرکان محسنانو نیکو کارو و ظالمون او گناہگارو بد عمل او لنفسی چی ظلم کاو پا خپل زانبانی مبین خکارا ظلم کون کی پا خپل زانبانی اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بن عمل کو توفیق راکی واخر دعوانا الحمدللہ اللهم قنا عذابك يوم تبعث ربنا ظلمنا انفسنا